वो تصور ही नहीं कर सकता. او نن سبا هر سړی وي چې ډېره سي بس ډېره سي د چا حق به ما ته راسي. زما دا خبره په ذهن کې کوي. زما ورونو اکثره دا مسله زموږ په پښتنو کې ډېره زیاته ده. خدای ته وګورئ، دا زه د منبر د شایستوالي دپاره نه بیانوم، د الله د رسول د طرفه یو اطلاع ده چې تی ته در رسومه. په خدای که په تی کې ملایان دي هغو ته هم وایم، که په تی کې صوفیان دي هغو ته هم وایم، که په تی کې تبلیغیان دي هغو ته هم وایم، که په تی کې دینداره دي هغو ته هم وایم، که په تی کې 15 وخته د لمونځ پابندي کوونکي دي هغو ته هم وایم، که روژې نیونکي دي هغو ته هم وایم. په خدای که د خور حصه مو ور نه کړه، د خور حق ته یې وخوړئ، په ورځ د قیامت زما قسم دی د الله په ذات دا ګرد عملونه به الله راواخیستې په مخ به ووایي. څه وایي چې خور را معاف کړئ، خور را وبخښئ، د پلار حق دی ته و خور ته نه ورکړې. ستا څه خیال دی؟ ستا لمونځونه به الله قبول کړي، ستا عبادتونه به الله قبول کړي، ستا روژه او ستا زکاتونه به الله قبول کړي، ستا حج عمره به الله قبول کړي، ستا دا خیر و خیرات به الله قبول کړي. تر څو چې و حقدار ته د حق نه یې ورکړې، زما دې په ذات د خدای قسمې د عملونه به الله راواخي، په مخ به در ووایي چې حقدار ته د حق نه دی ورکړې، راغلی و ما ته چې څه صله غواړې